अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू ला शरीक लह सदक़ा वअदहू व नसर अब्दह व अअज़्ज़ जुंदहू व हज़मल अहज़ाब वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहू वला मअसूम बअदह अल्लज़ी क़ाल फ़ी ख़ुतबति हिज्जतिहिल अख़ीरा अन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम किताबल्लाहि इन अतसमतुम बिही फलन तज़िल्लू बअदह व अला आलिहि अहलि बैतिहिल मुतहहरा खदीजता व आइशता व हफ्सा व उम्मे हबीबता व सौदा व ज़ैनब बिन्ति हुज़ैमा व ज़ैनब बिन्ति जहश व जुवैरिया व उम्मे सलमता व सफ़िया व मैमूनता व मारिया व अला खुलफ़ाइहिल अर्बअति मिनस सहाबा अबी बकरिन व उमरा व उस्माना व अलीइन व इमामिस सियासत मुआविया व अला अम्मैहिल मुकर्रमैनि अल अब्बासी व असदिल्लाहि व असद रसूलिहि सय्यिदिश शुहदाए हम्ज़ा व अला बनातिहिल मुकर्रमाति ज़ैनब व रुक़िय्यता व उम्मी कुल्सूम व फ़ातिमा व अला कुल्लि औलाद बनातिही अली इब्न अबिल आस क़ासिम व उमामत बिन्त अबिल आस क़ासिम व अला अब्दिल्लाह इब्न उस्मान व अलल हसन वल हुसैन इब्न अलील मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन इला यौमिल क़ियामा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम व अन अबी राफ़िअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा ज़हा इश्तरा कबशैनि समीनैनि अक़रनैन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ाल अहदुम मिनस सालिकीन
ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن خاف الوعيد ليس العيد لمن تبخر بالعود إنما العيد لمن تاب ولا يعود إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم تسلیما. عزتمندو مسلمانانو، گزشتہ جمعہ کې د قربانۍ متعلق فضائل او بعضی مسائل او د قربانۍ د نصاب ذکر شوی. د زنانه د مہر متعلق هم بیان شوی. که چرته یو زنانه د هغې مہر د نصاب نه زیاتو او خاون و طلاق مہر ورکړی نه دی، نو د دې د وجې نه په هغه زنانه قرباني لازم نه وي. دارنګې یو سړي منښت وکړه چې زه به قرباني کوم، نو په ده باندې قرباني واجب شوه. که چرته دا منښته مالدار سړي کړې وه، نو په ده باندې به بیا دوه قربانۍ لازمي دي. یو خو په ده واجب ده او دا یو د په ځان واجب کړې وه. او که غریب سړي منښته کړې وه، که زما دا کارو شو نو زه به قرباني کوم، نو په دې غریب سړي باندې یو قرباني واجب شوه. بیا د قربانۍ د مسائلو نه یو اهمه مسله د قربانۍ شرکا. بعضې خلک تپوس کوي چې یاره په غټ څاروي کې به طاق کسان ناتکې کسان شریکیږي، نو دا د ځانه خبره ده. په لوی څاروي کې کاغه اوښ دی، کاغه میخه یا سنډا دی یا غواغویی دی، نو پای کې او کسانو پورې کسان شریکی دی شي. یوازې ځان تکې دی شي پای باندې، دو تنو باندې، درې باندې، څلور باندې، پنځو باندې، پشپږو پوو تنو دونه سیوانه. دغه د تکې نه تکې خبره پکې نشته. د قربانۍ شرکاو کې بنیادی خبره دا ده چې د تمامو شرکاو د قربانۍ نیت صحیح ګوري، چې د تمامو شرکای قربانی نیت د الله د رضا د پاره وي. که چرته د یو ملګری نیت کې د الله رضا نه وه، دې سره د ټولو قربانی بیا نه صحیح کېږي. مثلا یو تن دی د هغه نیت د ریا دی، د ځان ښودنې نیت دی، یا یو تن دی په دې نیت باندې قربانی کوي چې یاره دا خلک به وایي چې ګوره دا دونه کال یې قرباني کړی او څه کال خو نه کوي دی، نو چې خلک را پورې خنداو نه کړي چاته پاتې را نه شو. د ډېرو مسلمانانو دا نیتونه دي، موږ او تاسو اورو. یاره وایي اوس مو نه کېدو خو دا تربوران به را پورې خاندي، ګوره چې قرباني نه شي کولی. دې کس سره دا نقصان شو چې خپل هم قرباني تباہ او برباد لړه، خو د نورو شرکاو قرباني هم تسنس کا. نو مخکې نه د قربانۍ د
کولنا مخ کې خپل نیتونه د الله د رضا لپاره ایمانا و احتسابا د ثواب په نیت سره الله ته د نزدېکت په نیت سره خپل نیتونه برابرول. دویم دا د قربانې ساروي سملګرو واغستو او سره نور ملګریم شریکان دي د قربانې کولو نه مخکې هغه پیسې ساروي والا ته پاواله کول. دا څنګه چې دوه درې ملګرو پیسې را جمع کړي هغه پیسې پکې ورکړي او څه کسان دي هغه پیسې نه ورکړي دا خبره نه. د قربانې کولو نه مخکې خپل کاته کلیر کا. او دریم یو بنیادی خبره شرکای قربانی که چرتا پدی کی یو تن د حرامونه پیسې ورکړې وي د سود پیسې ورکړې دي د حرامو د کاروبار د روزګار د تنخواه پیسې ورکړې دي د چانه ظلم زیاتی سره پیسې نیولې دي او هغه قربانۍ کې ورکړې دي د خوري سو سره ګیره او د هغه کمیسه چې د هغې سره ګیره ده او هغه پوله یې خرڅه کړې ده او د هغې پیسې قربانۍ کې ورکړي دي نو خپله قرباني هم تباه ده خو سره د نورو ملګرو قرباني هم تباه کا. نو مسلمانانو باندې لازم دا دي چې د قربانۍ پیسه کې خپل حلال مال ورکړي ښه زکا د غلاو د حرامو د نارواو د حرام مال نه قربانې او صدقې نه قبلې الله څه د پاره بیا کې چې حلال مال له سرنینو په حرامو باندې ولیکي بل د شرکاو متعلق خبره چې د قربانې په شرکاو کې د یو ملګری عقیده غلطه نه ګوري ذکر چې چا عقیده غلط ده کنه دا خپل اعمال نه قبلي عقیده غلطه ده د قادیانیت عقیده ده د پرویزیت عقیده ده دارنګه د شرک عقیده ده په قبرونو په منجورانو عقیده جوړه ده په تارونو په بندوکو په بندونو په کنجو کې عقیده جوړه د سره یو تن قرباني نه صحیح کی دا بنیادی مسائل دي دا د شرکاو متعلق خبره دارنګي د قربانې رضی جدينو دا درې ورځې دي لسم ذل حجہ یو لسم ذل حجہ دو لسم ذل حجہ پدې کې چې کلم انسان غواړي نو قرباني کولی شي البته لومبه ورځ باندې قرباني کول افضل دي د شپې قرباني جایز ده د شپې قرباني ناروا نه ده خدای راځي غواړه بل په قرباني کې چې کوم زینو کې د اخترونو د جمعې منځونه کیږي نو د اختر د مزمخ کې التا قرباني ناجایز نه ده که چا قرباني وکانو پاغه دوباره قرباني لازم ده پیغمبر طریقه راځي نو دارنګي د قرباني د سارو عمرونه ګډ او ګډا چيلي او بيزا دا څنګه چې مخکې عارض شو د یو تن طرف نه کافي کی او وا او وی میخه سنداو دا د او تن طرف نه کافي کی په دې چيلي او ګډ کی مسله دارا چې دا د یو کالی که چیلی یا چیله پکال کی یو رزم کم وانو قربانی په نسی کی
چلی یا چیلے که چرتا پکال کی یا ورزم کموا قربانی پی نکی البته پا گڑا و گڑا که دا مسئله را که دشپگو میاشتو نه عمر سیواو کنه یا دشپگو میاشتو نظر اغسطو چه دا خولی که دا کال پا نظر رضی بیا پا قربانی جائز دا او غوی او میخا داعی عمر چه 2 کالی د 2 کالنا چې یو رقم پکې کمای بیا به قربانی نکی او اوخ د پاره 15 کالی اوخ د 15 کالی که چرتا چا ساروی خرڅاو او هغه دغه ساروی پورا عمر ویلو لکه غلاوه لګړېرا او تا چې ساروی ته کته یار دا خو د 2 کالو معلومیږي ښا او تا ته ساروی مالکم پورا عمر ویلو نو قربانی په سیدا او البته که دروغ ویلي ګناه پاګه خو چې تا ته ساروی دا شومن درکو چې بيدا صحیح راځي صحیح خبره کوي د کم زناور چې پیدایشي کرنی کنه قربانی په سیدا چې پیدایشي کرنی او کدا کم ساروی خوخرو خو بیا غدا سي مات شو چې داغه اثر دماغ ته رسیدنه بیا به قربانی صحیح نه ده دارنګ په اس باندې قربانی نه کیږي یا پوسه باندې قربانی نه کیږي حلال ساروی دی اوسه دارنګ په چرګ باندې قربانی نه کیږي ښا بعض خلک یې موږ کال بانګي موږ قربانی کوو دا کال نه لږه کال په بانګي قربانی نه کیږي صدقه او خیرات وکاو کنه کم ساروی هغه شند دی د قربانی جایز ده د شند ساروی قربانی دام جایز ده د قربانې د ساروی نه پیدا غسل دا مکروه دی یعنی تاسو رګړه د قربانې لپاره مواغستا اته یاره سم سباته به حلالو نوراشه دا وړې ته نه ځان ته کینچی کدان ته به خرڅ کی انا راوالي او کته ته وړې کینچی کا نو دا وړې چې خرڅ کی نو دا وړې به صدقه کی بیا دا ځان ته نه استعماله یا تا می خو واغستا ته یاره دا بل راسته قربانی کو اب تب مون کری راشه رابطه دې په استعمال کراوله غوړه خبره دارا چې دا پیر دې خیراتی ورکوا کم تکیدلې سارویری دې قربانی صحیح ده د خيسي زناور خاص کړي شوی زناور دې قربانی صحیح ده د کم ساروی چې جبه کټ شوی ده د قربانی صحیح نه ده د کوم ساروی چې جبه کټ شوی ده د قربانی صحیح نه ده کګړه د یا بیزرا په یو تیبانه خو په ورکی خو بل ته کار نه کوي قربانی صحیح نه ده غوادا میخدا او خدا کچر ساداغي دا دو تیان کار نه کوي نو بیا په قربانی نه صحیح او پکې او غوا او میخه که یو تی کار نه کوي نو قربانی بکیږي خج درې تیانی صحیح دي او که دو تیانی صحیح نو کنه نو بیا په قربانی نه صحیح کی کم زناور لون دی نو پړون ساروی باندې قربانی نه صحیح کی یا هغه ساروی دونه ټپ ټپ دی کنه چې د تلوم نه دی ښا دا ټکو پنجره دا پای باندې قربانی نه صحیح کی د کم ساروی وګونا پیدایشي نیا اے وګونا شتا او د درې می سینا زیات کټ شوی دی قربانی ور باندې نه صحیح یا د کم ساروی پوزا کټ شوی دا قربانی نه صحیح یا کم یو ساروی چې دی نو هغه ګډ دی
خدا سے ګوټ دی چې د تلو قابل نه دی نو پاغي باندې قرباني نه صحیح کیږي. د کم ساروی لکه د دریمی تینا سیوا کټ شویا پای قربانی نه صحیح. کله چې انسان ساروی لالی د ذبح د پاره آداب دي. یو د ساروی ذبح کول په وخت کې دعا ده، یو چې ساروی حلال شو داغه نه پس دعا ده. کله چې ته ساروی لاله نو دعا وایا انی وجهت وجهیا للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت وانا اول المسلمين. دا دعا وایا بیا ساروی باندې چې چاړه راکاږي نو کم چې ذابح دی ذبح کون کې دی بسم الله الله اکبر دی وی ساروی دی حلال. چې کله ساروی حلال شو داغه نه پس دعا وایا اللهم تقبله مني كما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك ابراهيم. چاته عربي کې نه یاد کنا پښتو کې دی وی یا الله زمون دا قربانی قبول کړي لکه څنګه چې تا د خپل حبيب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خپل خلیل ابراهیم علیه السلام نه قربانی قبول کړي وا نو یا الله دارنګي زمون قربانی قبول کړي. د اهتمام پکاري زنانه هم ساروی علالو لشيخه د زنانه لپاره ذبح کول ناروا نه دي. زنانه ساروی علالو لشي چرګم علالو لشي. تاسو په اوسه پوهیږئ دا نه دي چې اکثر میلمانه راځي نو زنانه وړو ته چرګ ورګي دا بار په چالال کې د دې خیال دی چې زنانه به جوړي چرګ یا ذبح دانشي کولې چرګ باندې شي حلاله ولې نو دا غلط سوچ دی. ها دا شی مو څنګه نو بند کېو کنه. زنانا ذبح کولی شي د ذبح د آداب او ندام دي چې تا چاړه مخ کې نه تیر کړی چې چاړه دا د مخ کې نه تیرې چې کله ساروی حلال شو د ذبح کول نه فورا بعد سرمن استنی پکار چې ساروی لګي یخ شيخه زمون خلک ویلو دي سره مقابله د غیرانه مخ کې پاره شو دي کې مقابله مکو څوک به د وخت فارغيږي څوک بنا وخت فارغيږي چې سونه دي په زیات وخت ولګاو نو خبره ده. دغه تاسو تاریخ نه چې نن د اختر د ماقام پورې په کې راځو لګاو دا ډېری اهمي خبري ولکه تاسو مونږ لاسو ته فارغ شوو یاره مونږ دولت پورې دا چلو واغ چلو نه سونه دې په ډېر وخت واغ نو خبره ده. ساروی د حلال کو او هغه بالکل خي یخش بیا د سرمنو باسه د ګرم ساروی سرمن استل دا د آدابو خلاف دي. بل ساروی چې حلاله نو ساروی ته مخ قبله ته واړه یو ساروی د بل ساروی مخ ته مال علاوه یو ساروی د بل ساروی مخ ته مال علاوه. بعض خلک چې په خپل قرباني نشي کولی نو بل تن ورته قرباني کوي یا قصابان راولي قرباني ته ناروا نه دي خو کدلا د دې علالي په عوض کې سرمن ور کوي یا وغه مخ ور کوي دا ناروا دي. پیسې دې ور کوي په ملګرو دې تقسیم کړي چې او کسان دي نو چې په 2.5 یا په 200 روپیا دغه سروي لار کړی نو په خپل منځ کې تقسیم کیا عمره پیسې خو د علالي په عوض کې به سرمن نه ور کوي
کم کس چې ساروی علالی داغه د پاره بسم الله الله اکبر ویل دا لازم دی. بعض خلک ساروی ته د یو ورځ یا د یو شپې نه خوراک کاګ بند کی بیا به سبا ته چلالو نو بیا به سټه کوي او میچازي وکي نو کوي دي کنه دا مکروه دی ظلم کولی ساروی سره. ساروی د علالی دون مخ کی تګي او نار ساتل دا مکروه دی. دارنګي بعضی علاقو کې به تاسو لیدلی چې کله یو تن ساروی علالی ټول خلک راشي په ساروی باندې لاس کیږي. دا لازمی خبره سنت او مستحب عمل نه دی ښه. هغه ساروی ټینګړي چې ساروی تانستلی نشي نو دغه د پاره خیر دی. خو کدا غنی چې ګنې قرباني به زموږ له صحیح کیږي چې ار یو ملګری د قرباني په ساروی باندې لاس کیږي. دا لاس کې خودل دا صحیح خبره نه ده. پس ذبح کېدو کې دا خیال ساتل پکار دی سلور رګونه دي چې دا سلور رګونه د ساروی کټ شي. اره مشرانو ته معلوم یا قصابانو ته معلوم نه تاسو کوي. یو حلقوم د سا اغرق د سا اغناله ایت نر خرتون وي چې دا کټ کول دا لازم دي. یو تمیری وي د خوراک کاک ناله را یو د سانا لیدا یو د خوراک کاک ناله را هغه کټ کول. دوره ګونه نور دی ودجین یو د تالو او د حلقوم د دې د خي او ګس طرف ته یو خي طرف ته یو ګس طرف ته نو کچرتا دا درې سيزونه پکې کټ شو یو پاتې شو بیا قرباني صحیح ده. د قربانې نه مخکې ساروی سوره ز پالل او سره مینه محبت کول خیال ساتل دا مستحب عمل دی چې دا انسان دی ساروی سره مینه پیدا شي. ساروی تا کور کې پاتې شو تاو ته غیا واسو لا وبد کو ود لامبو تیل میل دی ورک مالش دی وته کو راو کو تاو سره مینه پیدا شو پاغرز چلاله ویره بدا کو ساروی دی او کستاره طرف نه حکم وی چې نیازبین بچی دی حلال کړه راو ما بچی ملاله خو چې ته پیر ناراضي چې ساده جذبه ګوري چې کله ساروی حلال شو سرمن وېستل شو غوخه را لړکړې شو نو چې کم شورکای په اٹکل او په توک باندې هغه ته غوخه ورکول چې دغه دونه تواله او دا دونه تواله او دا دونه بدی والدا صحیح نه ده چې ار یو ملګری ته برابر په طول باندې عیسی ورسی چې کمې پای کران شي. دارنګ بل خبره د قربانې ساروی ته چې کم پړې یا کم پیزوان یا کم غاړې ته هغه پټې لګېدلی دا صدقه کولم پکاري ښه. کله کله شرکاو کې هغه یو تن ځان ته کی بیا دې څوک لحاظ نه ساتي نو دام صدقه کول پکار دی. کم ساروی په کم پړی کې تا راوست دی یو خدای چې تا واغستو تا ول د خپل کور پړې واچولو نو هغه پړې ستا پړې او چې تاسو واغستو کم ساروی سره هغه پړې کم پټه ورتا وا کم پیزوانو کم جلبو پکې نو غټول صدقه کول پکاري. غریب ته ورکه چې ځان په ساروی تړه ځان په خشاک تړه ځان په غیا پن تړه. دارنګي چې تا که مخبل ایسا کور ته راوړه نو پدې کې دا درې سي کول دا مستحب عمل دی ثواب کار دی. یو ایسا د رشتہ دارانو او قرباو د پاره یو حصہ د غرباو فقراو د پاره یو حصہ ځان د پاره او کنه یو سړی دی هغه کور ته خپل ایسا راوړله هغه چې ګوري نو الحمدلله ثم الحمدلله ماشاءالله ثم ماشاءالله کور کې ورسره سم میډل سکول دی د پیغمبر امت خډیر کړي. اوس دې سوچ کې دا دوی چې د تقسیمو مان دا خو زمون د دې کدا بچی مو یو پټې ته کشره وای نو مو مم نه کیږي نه بس کیږي نو کدا تانه نه تقسیمې نو خیر دی ښا کده نه تقسیمې چیر دا خو زمون د پار نه کافي کیږي نو ګناګار ور باندې نه دی. کلا
د ساروي سرمن خر سکړې شو. مونږ ته د دبکن ډیرو ملګرو الله دې ټولو نوجوانانو ته مشرانو ته ورونو کې برکت واچي، مینه ساتي، اعتماد کوي. خو مونږ هم داسې نه کوو چې تاسو اعتماد هغه په بې اعتمادۍ بدل کړو. بعضې ملګري وایي چې یاره دې دبکن والا ملګرو ته به ووایو چې یاره دبکن زمونږ دا غونډې سرمنې مونږ ته دا 4-5 کمرې جوړوي. مونږ استادانو تپوس وکړی وي نه دا سیس صحیح نه دی، دا غورباو حق دی. سرمن دې خرڅ کا، دا پیسې فقراو غریبانانو ته ورسوه. بس په دې مسله باندې زمونږ ملګري مونږ نه خفه شي، خو چونکې مسله ده زمونږ په ذمه بیانول پکار دي. د مدرسې په تعمیر کې دا پیسې نه لګي. هر کتاب د علماء دیوبند هم لیکلي او د فقهای احناف هم ټول کتابونه لیکلي. دا سرمنې پیسې د مدرسې په تعمیر کې نه لګي، د جمعات په تعمیر کې نه لګي، د مدرسې د استادانو په تنخواه کې نه لګي. دا کله کله موږ مولیان بعضې وخت کې سترګې پټو. مولانا بیلیګر صاحب رحمت الله علیه به یو خبره کوله، په هغې مونږ نه پوهېدو. خو یو تن به راشي د قیامت ورځ ملایکو ته به الله وایي چې دا څوک دی، باوجود علم به یې تپوس کړي. ملایکو وایي ربه دا د مدرسې متمم دی. وی الله به ورته وایي چې بس ګوره را ګوره ما جهنم ته ولیره. مولانا بیلیګر صاحب په داسې مزاح کې خبره کوله. نو حقیقت دا دی، دا امتحانات د مدرسې والو متممینو باندې دا ډېر زیات راځي. کله یو سړی پیسې راوړي وي دا تعمیر کې ولګاوه، دې تپوس نه کوي ادارې څه دي، تا تپوس پکاري. مونږ ته خلک الحمدلله لکونه راوړي او په تعمیر کې نه لګي، موږ غرباو ته ورکړه. دا غټ امتحان په دغه ټایم کې. خو چې سړی د بل چا د پاره آخرت جوړوي، مدرسه کولاوي او خپل آخرت په تباه کوي، دې مطلب څه شو یار؟ په دې کې ډېر زیات احتیاط پکاري. که چېرته د جومات امام غریب دی، فقیر دی، او ته ورته د قربانۍ د سرمنې پیسې ورکې په دې غرض سره چې دا غریب دی، که په دې نیت ورکې او هغې په دې نیت هلي چې دونکې زه امام یم او دا د مصلي حق دی، دا بیا صحیح کېږي نه. ډېرو علاقو کې چې امام څوک راولي که نه، نو امام سره خبره دا کوي زکات به در کوو او سرسایه به در کوو او سرمنو کې به در ډېرې پیسې را غونډو، سره په دې خبره کوي. دې نه زکات کېږي بیا، نه سرسایه ادا کېږي بیا، نه د قربانۍ د سرمنې پیسې صحیح دی کې لګي بیا. د استاد خپل حق دی، دغه اړه ده، دغه د میاشتې تنخواه ده، هغه په قوم لازم ده، لازمي ده، هغه دې ورکوي. که دا خبره د امام سره کولی چې بی تا ته به مونږ د قربانۍ پیسې را غونډو، تا ته به مونږ سرسایه را غونډو، تا ته به مونږ زکات هم در کوو، نو ستا خو د کال بلا شي انکم شه. نو دا زکات، دا سرسایه، دا د قربانۍ د سرمنې پیسې، دا تا په عوض کې د امامتۍ هغه ته ورکړي، دا تا اجرت ورکو، د امامتۍ بدله دې ورکا. او د سرمنې د پیسو، د زکات د پیسو، د سرسایې د پیسو، دا په اجرت کې نشي ورکېدی. ښه دا د مدرسې په تعمیر کې نشي ورکولی، دا د استادانو په تنخواه کې نشي ورکولی. دا عامه خبره ده. دې قربانۍ سرمن چې د خرڅه کا دکه پیسې زکات دې دپاره د یو فقیر د غریب چې هغه ته د هغې مالک وګرځې، نو دا شرط دی چې لکه دا پیسې ته واله او چې ما واغستې بس ټیک شو. الله اکبر کبیره. د قربانۍ غوښه که سړی ځان ته اوچوي ترشې ته نه کوي، نه ناروا نه دي، دا روا دي. د قربانۍ په څاروي کې بعضې څیزونه هغه ناروا دي، خوړل د هغې هغه خصیتین انډې د څاروي دا ناروا دي استعمال کې راوستل، یعنې خوړل. دارنګې د وړو بولو اندام، د لویو بولو اندام، دارنګې د څاروي وینه، نور هم پکې بعضې څیزونه شته چې هغه استعمال کې راوستل صحیح نه دي. دارنګې دا خو د قربانۍ متعلق بعضې مسایلو. کوم ملګرو تاسو شکی نو تاسو ته خو ما وی د دې قربانۍ د مسایلو خو دونه ډېر جزئیات دي، دا ختمېږي نه. او دا جزئیات ولې د قربانۍ د مسلو زیاتېږي؟ هر چا ته نوې نوې مسله را پیښېږي.
نو بیا کتابونو والے کتاب کې لیکي کوم ملګرو ته څه شکی مسله ورته نه معلومه نو د مانځنه بعد بیا دلته کې درس نو درس نه بعد موږ یې لشل منټه ناسیو هغه ملګری تاسو کوي که زما علم کې ته وې مچ نه نو بیا به تبا ما خام ویم کتاب کې به وګورو سادهونه به تاسو کو دې ترتیب سره بس دک لکوم ټول دین طلبا یو دین بس دکو بیا دا خو د قربانې احکاماتو او د قربانې کولو نه مخکې بل یو اهم عبادت دی چې هغه د اختر مونځ دی او چونکې ورځ د اختر ده نو د اختر د ورځې بعضې آداب د اختر په ورځ باندې غسل کول دا سنت طریقه ده مسواک کول غاښونه پاکول ښایسته کپړې اچول که د چا وس نه کېږي د نو جامو نو زړې جامې دې پاکې کېږي هغه دې واچي خو پاکې جامې اچول دا د اختر د آدابو نه دي په هغه ورځ باندې خوشبو لګول خو خوشبو داسې لګوه چې بل سړي باندې ترنجي نه لګي ګورې ښه بعضې خلک یې 10 روپو والا ته راغستي سپیرټ پکې په ځان ولګوي نو هغه ډډو دي چې ټول خلک بیا سپېمې پټۍ انتروشي پې لګېدلي نه چې عطر لګې دا سنت طریقه ښایسته عطر ځان ته اخله خو موږ خو په دغې پیسې نه ورکوو دارنګې په لاره باندې تلو سره تکبیرات ویل لوی اختر منزله ته ځې نو تکبیرات وایا او د لوی اختر پرس که ته جهر سره وی نو دا جهر سره ویل پکار دي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دارنګي عیدګاه ته پیدل تلل د اختر پرس د وخت پاسېدل او د اختر مستوم د وخت تلل په کوم لار باندې چې تلې کنه نو کوشش داو ک لار بدل کا په بل لار باندې راشه پیغمبر علیہ السلام طریقه وا د اختر په ورځ کو سو قبرستان ته ځي نو تلی چې غزان ته مرګ راځي چې د خوشاله رز ده په دې نیت سره به یې زما مړو د اختر مبارک کوم نه دغه نیت صحیح نه او خوشاله رز ده تا نوې جامې چولې دي نوې پیزار دی چولې لړ شبې دې ته مونږه مرادو دا پلار مې دلته کې خخ دی دا مور مې خخ ده رور مې خخ دی دا زمونږ هم زیر دلته مونږه مرازو نو ځان ته مرګ را مخې ته نو ممنوع نه دي اختر کې قبرستان ته تلل بعض خلک د اختر پرځ بل یو ناروا کار کوي مثلا د اختر نه یو میاشت مخکې یا 2 میاشتې مخکې یا 3 میاشتې مخکې چا کار څوک وفات شوي دي نو ډیر مسلمانانی 3 میاشتې مخکې غم راغلو نو دې څه کوي د اختر پرځ لومبه الته کې زغیم کټونه را بار کړی دا کم غم کور والا چې کټونه را بار کړی دا غټ مجرم دی ښا دا غټ مجرم دی دا خلاف سنت کار کوي شریعت کې غم 3 ورځې او تا خو اختر کې بیا غم تازه کو که کم خلک هم راضي ما ملاويږي وسره تو سره ما ملاويږي سوق بن راضي بیا خو چې تا کټونه را بار کړ نو دې اندازه ده چې ته دا غواړي چې ما ته خلک راشي هغه اځه خلک راشي سلام علیکم تراشی اختر مبارکه تراشی چې وبې او زیو کینو دي کنه هر لومبه اختر د ماما دوا بو هر ټول لومبه اختر دی ایروجین یو تقریبا 2-3 میاشتې مخکې د مونږ استاد محترم او دا یو بچي وفات شو یو بچي یو پښپ ګلونو کې غټ غمو اکسیډنټ یو ک هغه ډېر سترګې وي ټول دنیا ول سترګې وي چې دا بلوي شیخ الحدیث او شیخ القرآن او هغه شیخ صاحب چې په 20مه روزه ترجمه ختم وکړ سره د بال بچ نو عمرې ته لاړو وېته نه بعض خلک په اختر کې یې لومبه اختر نه سم بیا تازه شي ښه بس سلوي خره د 2 میاشتې په وطن کې نو بیا دې رسم ماتولو لپاره د دې رسمونو نزان ساتل پکار دي انس رضی الله عنه روایت دی چې کله نبی علیہ السلام مدینه ته راغی دی مدینه والا د دې دوه ورځې په پدې کې بدی داسې سیر او سیاحت کو یلعبون فیهما نبی علیہ السلام ته ما هاذان الیومان دا سره دي دیو ته اے د الله رسولا مونږ بعد جاهلیت په زمانہ کې پدې کې داسې لبه مبه گیم مم داوم په کولو کنه دا زمونږ د لب ورځې وي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل د دې بدله کې تاسو ته الله غوړ درکړي دی ښا یو یوم الاضحى لوی اختر او یوم الفطر کوچنی اختر وړو کې اختر د عید الاضحى د لوی اختر د قربانۍ ورځ د لسم د ذل حج د دې مز واجب دی د کې شپږ تکبیرات زوائد دا واجب دي شپږ تکبیرات دا واجب دي دا اختر مز چې کله تکي الله اکبر ویل شو امام بم ثنا وی رو باندې مقتدی بم ثنا وی پرو باندې د ثنا نه بعد به امام الله اکبر مقتدیان بم الله اکبر وی لاس په پورته کې وګونتا لاسونو بیا په نام باندې نګدي ځړن به ساتي زموږ مسلمانانو نه یې شي کنه کال کې مونږ دینو یا امام صاحب تکبیره او د پر لاس اوچتای نو موږ زر رکوع ته لړ شو سره دا ډیر ځکه ځان سره د لګ مذاکره پکاري چې رايات شيخه نو یو پیر الله اکبر لاسونه ځوړان نو بیا الله اکبر نو بیا الله اکبر نو سلورم الله اکبر رکوع ته سلورم الله اکبر رکوع ته پاول رکعت کنا پدې کې بیا دریم تکبیر نه بعد په نامه لاس کیږي امام بجهر سره الحمدلله وی سورت بویا رکوع بو کی سجدی بو کی بیا بودری نو چې دویم رکعت ته ودری دا بسم الله الرحمن الرحیم نه بسم الله الرحمن الرحیم به امام رووی الحمدلله بوی سورت بوللی او غره خبره دارا چې پړومبی رکعت کې سبح اسم ربک الاعلى وی دویم رکعت کې حالتا کا حدیث الغاشیه وی دویم رکعت کې چې کله د قرات نه فارغ شي کنه نو درې تکبیرات وکړه الله اکبر الله اکبر الله اکبر او سلورم تبا رکوع تلاړ شي دارنګي چې کله منځ شو د دې مون نه بعد دلته یو مسله نوې خو نه زړه مسله دار کتاب لیکي او مصیبت دا مسلې بیانېږي نه چې مونږ یې بیانونه ولې بیانوي وي لکه کله جګړه پدې واشيخه ډېر د افسوس خبره هر کتاب وګورئ غلي کلی چې کله منځ اوشه د اخترونو نو امام صاحب د قوم درامخ کی دعا دی وغواړي دا شي نشته کشته چې په علاقو کې زموږ یو شاګرد فاطمه کې دا کار کوي ټول خلک وسای جګړه وي دا څه په کې څه کال طریقه خو دا هر کتاب لیکلی یار بیا یو امی سړی دی غن علم کړي نه کتاب خبر دی او غا استاد ته وشي دا دې ماته نوې طریقه وکا امی ته وت کتاب ورو تیرا لوخایا نو دا اختر مو سلام چې جار با سره شنو امام د قوم ته وګړي دعا دی چې دعا وشو کله مو چې کله بارانی او جمعات کې مونږ کو نو بیا دا ترتیب کومګه ملګرو ته مخ کې مسله بیان کوي مسله غوړي دغه دا دعا د اختر په ورځ باندې مانځنه بعد دا آپ کے مسائل ان کا حل لکلی دی دارنګي رفعت قاسمی سے مسائل عیدین کی لکلی دی او غنو کتابونو لکلی نو چې کله دعا وشو د مانځنه رستو بیا د نه بعد خطبه دی دا خطبه اوریدل واجب دی خطبه ویل شو د خطبه نه بعد بیا دعا نشته پیغمبر صحابونه نه ثابت پیغمبر علیہ السلام صحابونه نه ثابت دعا الته کې مخ کې وادل ته کې موږ د خطبه نه رستو او خدا وګره دوا خو بس شو بیا به دوا وکینو دغه مسله وبارل ځان سره یاد ساتي چې مسله دغه ده بیا دا غي نه رستو یو مسله بل یاد ساتل پکار دی چې د اختر په ورځ باندې د اختر د موز نمخ کې پکور کې یا په عیدګاه کې نفل کول دا ناروا دي لکه نو نفل خو کار دی دلته کې دی وی دوا خو کار دی دغه ته نفلم کو کنه دغه ته نفل کول ځکه کار نه دی لانه لم ينقل عن النبي پیغمبر نه ثابت صفه خبر شو د اختر په ورځ باندې د اختر د مز نمخ کې نفل کول په عیدګاه کې دا ناروا دي
صحابه زمانه کې یو تن دا غمونځ کو علي صاحب منه کوي مکو مونږ نو هغه په تما د مونږ نه منه کوي او دې د مونږ نه پیغمبر خلاف کې کار پیغمبر نه کړي او مسلمانانو کې مصیبت دی خالق او دا له کار نه خکار به هغه وی چې پیغمبر صحابه وکړو ته چا د سلويختي مکو نو دا ولې بد کار دا مون خیرات کو دا سلويختي پیغمبر صحابه نه کړي دا قبر کې اذان کول پیغمبر صحابه نه کړي که خکار وي وکړو بل دا که مقتدی په داسې وخت کې راغی چې تکبیرات تشوي پړومبي رکعات کې نو کدی قیام کې شریک شي کنه نو چې څنګه دې نیت لري الله اکبر کوي نو دا وخت تکبیرات مو الله اکبر الله اکبر الله اکبر او کله رکوع لو خطر وته نه نو پر رکوع کې بیا تکبیرات وي پر رکوع کې بیا دا تکبیرات وي بعض علماء لیکلي د مسلمان اصل کې 15 اخترونه دي دا بعضی د صوفیا او خبري د اصلاحي خبري که اختر کې کله کله زمون الله او د الله دین دایر شي اخرت مو ير شي بعض علماء د مسلمان 15 اخترونه دي شریع لحاظ سره دوه اختر دي وړو کې اختر لوی اختر عید میلاد النبی پکې نشته درې اختر پکې نشته خو اصل کې حقيقي اخترونه دا کوم اخترونه دي وی په کوم ورځ چې مسلمان د ګنا نه محفوظ پاتې شه دغه د مسلمان د اختر راځي چې د سارنا ماسوتانه پوری یو ګنا مونږه دا د اختر راځي په کوم ورځ چې یو مسلمان د دنیا نه د ایمان سره لاړو دا د اختر راځي او په کوم وخت چې مسلمان په پولیس ورات سره ورپوري وته پولیس ورات کراس کو دار د اختر راځه او چې په کمرز انسان د دوزخ د اور نه بچا جنت ته داخل شو دا د اختر راځه او بل په کوم وخت چې د رب کائنات د خالق کائنات دیدار نصیب شو نو دا د اختر راځه یو بزرگ تیر شوی دی هغه چاولی د اختر پرز باندې اوچا ټوکړه و سره و خوړې چاري تاسو کو چې تا خو د اختر رز دا او تاسو سره دا اوچا ټوکړه دا نو هغه ورته وایو زمونږ په هغه رز اختری چې په کوم رز یو ګناه مم نه کړی نو هغه به اختر رزي څنګه اختر کوم خو سار داسې بلا ګناونه را نشي دي نظر مو غلط استعمال شو وګونو باندې غلط اوازونه ولګیدا څنګه اختر څنګه خوشحالي منو کوم الله اکبر وهب بن منبه رحمت الله علیه عالم تیر شي د اختر پر دي جړل چاوتوي مولانا صاحب یا شیخ صاحب تاسو لري جاړه هاذا یوم السرور والزینه دا خو د خوشاله او د زینت رز ده او تی د خوشاله رز خو باغه چا د فارج چا اعمال قبول شوي نو ته خپل اعمال صفته ده چې دا به قبول شوي او کنه دا بعض علما ذکر کوي ليس العيد لمن لبس الجديد انما العيد لمن خاف الوعيد ندی اختر دا هغه چا چې نوې جامې واچولې انما العيد لمن خاف الوعيد یقینا اختر دا هغه چا دی چې د الله د عذابونو نه يروکا ليس العيد لمن تبخر بالعود انما العيد لمن تاب ولا يعود ندی اختر دا چا چې ترونه اوس پرېګانې ولګولې انما العيد لمن تاب ولا يعود یقینا اختر دا چا د پاره دي چې توبه وست او به ګناه تا رجوع نکا بعض وی ليس العيد لمن نسب القدور انما العيد لمن سعد بالمقدور ندی اختر دا چا چې جیت کیو کټوي باندې کړی دي خوراکونه داغه د پر انتظامات کړی دي انما العيد لمن سعد بالمقدور اختر د هغه چا دی چې د نیک جوړېدو عهد وکړه چې د الله نیک بنده جوړېګما ليس العيد لمن تزين بزينة الدنيا ليس العيد لمن تزين بزينة الدنيا
انما العید لمن تزود بزاد التقوى نه دی اختر دا هغه چا چې د دنیا زینت اختیار کو اصل اختر دا هغه چا دی چې د تقوا زاد راه ځان سره واغسته ليس العید لمن ركب المطوایا انما العید لمن ترك الخطوایا نه دی اختر دا هغه چا چې په اختر کې ټورونو چکرو تزیو ځان ته سپیشل گاډي او موټر سایکل بنولې دي دا اختر نه دی ليس العید لمن ركب المطوایا انما العید لمن ترك الخطوایا اختر داغه چاره چې خطایان او ګناونه پرې خو دو ليس العید لمن بسط البساطا انما العید لمن جاوز الصراط ندی اختر داغه چا چې دا اختر پر دغه کالینون نو دا چټایان خوري کړی دي اختر خداغه چا دی لمن جاوز الصراط چې هغه پولیس ورات کله کراس ک نو اختر د مې عزتمندو دا د خوشاله ورځ ده په دې ورځ باندې په مسلمانانو خوشحالي مسلمانان د ټولي دنیا د الله ملمانی په دې اخترونو کې بداسي خلک چې هغه به بیوسي غربا وي فقرا وي کونډې وي یتیمانان ماشومان وي نو هغه ځان سره په خوشحالو کې شریکول ډېر داسې ماشومانی چې مالدار ماشومانی پلاران ول اخترونو ته جامع والی پیزار والی اغیلارو کوسو کې ګرځي خدا سي یتیمانان ماشومان چې په سر د لاس کې خودو سکني اغي دې ته ګوري د سترګو نه فيوخ کې روزي ها لکه زما بابا وې نه مالوم پیزار اغستو په دې وجه حدیث مبارکاو کې راځي هغه ډېر بهترین کور دی چې پکم کور او محله کې یتیم دی او داغه په سر باندې خلک لاس دي ځان ته رانځي کوي چا سره چمګاون کې رشتہ دارانو عزیزانو کې سونه غربا فقرا کونډې یتیمانانی نو کوشش دا پکار دی چې موږ په خپل خوشحالو کې ځان سره اغي هم شیر کو الله تبارک وتعالى تمام مسلمانانو د قربانې دا عبادتونه په دې ورځو کې دا روزي صدقات خیراتونه په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد زموږ مسلمانانو ډېر راضي دا تقریبا زموږ کال یو نیم برابرې دوه والي نو زه اره جمعه کې وایم غوړې مانځنه پس په درس کېږي چې کله وایم نو مرګري درس تراشي چې په کومه ورځ نه وایم نو ملګری وایي چې درس به چټي نو ان شاء الله اره جمعه چې دلته کې زه یم کله دلته نم یم نو ځان درس ته راورسوم دا ملګری ځان سره ذهن کې دا ورپوخ کې دا ټکی چې بینه مانځنه پس الته کې درس نو کوی دا کوي نیمه غنټه په کم غنټه درس نو کې حاضری کوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا